بسم الله الرحمن الرحیم. تھانو کې داسې کیس اچانک راشي چې فلانی هجلا یا هجلاګان خلکو ووهل وټکول او توهین ولا وکړو. نو زما محترمو، یقینا دا ظلم دی، زیاتې دی، ګناه ده او په هغې خبره کوو. خو د هجلاګانو میک اپ کول او تنگ جامې اچول، بیا د هغې ډانسونه کول، بیا په مختلف پیجز یوټیوب چینلز باندې راتلل او غلط حرکتونه کول، بیا هغې سره څوک ټچ شي نو یو له 50,000 ورکي، نو بل را پیدا شي هغه وله 1,00,000 ورکي، نو بل طرف ته ووړي، نو ړومبې کسې وټکئ. خبره لومبۍ دا ده چې د ګناهونو د وجې تکلیفونه راځي، مصیبتونه راځي، پریشانۍ راځي د ګناهونو د وجې. موږ باندې دا تکلیفونه او مصیبتونه ولې راځي؟ د ګناهونو د وجې. موږ به خپله ډانسونه کوو او بیا به خدای پاک موږ باندې پریشانۍ نه راولي. سنعذبهم مرتين، الله قرآن کې فرمایي چې تاسو ته به صرف په آخرت کې سزا نه ملاویږي، بلکې په دې دنیا کې به هم تاسو ته د ګناه سزا ملاویږي او ملاویږي. که تاسو خفه یې چې چا ووهلو وټکولو، نو آیا قرآن کې الله سورې نور کې نه فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ بېشکه هغه کسان چې مسلمانانو کې فحاشي، بې حیایي، بې غیرتي خورئ، الله به هغې شرموي، الله به هغې بېعزته کوي، الله به هغې ذلیله کوي. دا قرآن کې لیکلي دي. فحاشي، بے حیائی ذلت کی پہلی سیڑھی ہے. نو تاسو به ډانسونه کوئ، خپل اعضا به خلکو ته ښایئ او فحاشي به خوروئ، د هغې په بدله کې به بېعزتي، ذلت نه راځي؟ دا به خو راځي که نه؟ نو چې موږ کم مال وګټه، ډېر داسې هیلاګان شته، خواجه سرا شته چې هغې هنرونه یې زده کړي دي، ماشاءالله ډېر دي. یو خواجه سرا وکالت کړی دی، ماشاءالله. یو خواجه سرا ډبل ایم اے کړی دی، ماشاءالله. او داسې زه هم داسې کسان پېژنم چې 5 وخته مونځ کوي، او هغې دا ځان ظاهر کړی نه دی چې دا خواجه سرا دي، خپل معاشره کې ښکلی ژوند تېروي. موږ ته خلک سپک ګوري، نو د سپکوالي کارونه کوو، الله خفه کوو، فحاشي خورو، چې خپل انداز، رفتار، گفتار او د میک اپ او د تنګو جامو د وجې خلک موږ ګمراه کړو او شهوتي مناظر مو هغې ته پیش کړه، نو هغې بیا څه کوي نه؟ دا خو دې لازمي نتیجه ده چې خدای پاک په بیا شرموي. قرآن کې خدای پاک وایي او د ګناه سزا په دنیا کې ملاویږي. الله قرآن کې فرمایي. نو زه تاسو دا خبره کوم، پنډۍ کې دلته زما 2 ملګري الله لاره کې وخت ولګو، هغې ګیرې پرېښودې، ډانسونه یې پرېښودل، غټ سکول یې کولوک، ګیلاګانو او ښکلې ښکلې ګیرې، او خلکو ته سلایي کړایي مشینې روړې دي، سلایي مشین خلکو ته دا ښیي او جامې جوړوي. وګورئ، ضرور ده چې موږ په ګناه پیسې ګټو او الله به خفه کوو او مړه کېږو به، نو بیا به څه کوو؟ ډېر داسې ډنګ ټکور والا او فحاشۍ خورولو والا د هغې اخري ژوند ما د غربت او د ګناهونو او د ذلت لیدلی دی، او تاسو ته هم پته ده. هر څه اوس په میډیا باندې راځي، نو د ګناهونو نه توبه وباسئ او د الله نه ویرېږئ، ګناهونه او فحاشي مه خوروئ.
نو الله به تاسو باندې رحم کوي او هنر زده کړئ. نن سبا هنر کې زیاته فایده ده د تعلیم نه. نو دې خیال وساتئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کس چې سړی دی څه دی سړی دی خو ځانه ښځه جوړه کړي بتکلف هجله نو په هغه باندې لعنت دی. دا نبی علیہ السلام فرمایي. او بل حدیث کې راغلی اخرجوهم من بیوتکم، تاسو دعاګانې اله د خپل کور نه وباسئ. څوک چې بتکلف هجله جوړ شي او میک اپ کوي د ښځو په شان جامې اچوي دا ګناه کبیره ده. اسې دې شرعي حکم څه دی چې او پرده کوي که نه به کوي، سړو سره به ودرېږي که کور کې به اوسېږي، دا هم یو شرعي مسله ده. ته نن بیانوم ډېر توجه سره غوږ کېدی. امیر معاویه او د علي رضی الله عنه زمانه کې داسې یو مسله راغله چې یو ماشوم داسې پیدا شو چې هغه هجله و. نو امیر معاویه علی ته خط ولېږه چې ته د علم دروازه اے علی حیدر کرار رضی الله عنه. دا تاریخ کې دې جګړې مګړې دا دشمنانو لیکلي دي، یو بل سره ډېره مینه محبت و. بهرحال نو اوس د دې ماشوم حکم به د سړو وي که د ښځو وي. نو حضرت علی حیدر کرار رضی الله عنه فرمایل انظروا الی مبالغ، د دې ماشوم متیازو ته وګورئ چې متیاز یې د کوم ځای نه راوځي. اوس توجه سره دې ټول احکام د اجلا واورئ چې جنازه به یې څوک کوي او څنګه چلوي. نو که د متیاز یې د سړو د ځای نه راځي، دا سړی دی ټول احکام د سړي، جنازه د سړي او جامې به د کپړې به د سړو په شان اچوي او مانځلې به ځي. او که متیاز یې د ښځو د ځای نه راځي نو علي حیدر کرار وفرمایل چې د میراث د ښځو دی، د ښځو جامې به اچوي، کور کې به اوسېږي. او که دواړو ځایونو متیاز راځي نو چې کومې نه زیاتې راځي د هغې حکم به پرې لګو. او که دواړو نه برابر راځي نو بیا به دا ښځی اسوأ الحالین میراث په ورته د ښځو میلاویږي او کور کې به اوسېږي او د ښځو جامې به اچي. دا احکام شو، دا څوک هم نه بیانوي. کومه چې جنازه ده عام مسلمانانو د دین دغه جنازه ده او دا جنازې شوي دي، خو 70,000 کسانو کې یو کس داسې نو ټول یا سړي یا ښځی او د اکثرو 90% سړو هلکانو ځان اجلاګان جوړ کړي دي او پیسې ګټي او ګناهونه کوي. نبی علیہ السلام په دې لعنت دی. الله اکبر. بتکلف داسې کار مه کوئ. او که خدای پاک د طرف نه نو دا د الله طرف نه یو گفت او امتحان وګڼئ، په دې کې کامیاب شئ او د ګناه نه ځان وساتئ. بهرحال زه مالدارانو ته درخواست کوم، ما هم په دې عمل کړی دی، ما هم داسې ځای کلو کړی دی چې دې ته څه ښودنه وشي د هنر آرټس مختلفو ته وښایه. مالداران داسې ځایونه جوړ کړئ چې لسو مرلو کې شل کمري او بل پکې دی اوسي او د دې مونږ تربیت کو دینی دنیاوي تعلیم او یو هنر ورته ښایو او بیا رخصتو. کال 3 میاشتې ساتو بیا رخصتو او دې د معاشرې اهم فرد جوړ شي. محقق توسی دا یو غټ عالم جوړ شوی دی، کیمسټري، فزکس، امام الجبرا، میتھس، ډېر اوچت د یونیورسټۍ کې، امریکن یونیورسټۍ کې د کتابونه شامل نصاب دی. دا جلاو وګوره. نو موږ له پکار دي چې دې ته په سپک نظر هم نه ګورو. خلکو له پکار دي چې د ګناه نه ځان بچ کړي. خو ډېر زیات اجلاګانو له خواجه سرا له پکار دي د ګناهونو توبه وباسي. خپل انداز، رفتار، گفتار په ذریعه سره خلک ګمراه کوي. بیا چې جاهل بېدینه نوجوانان تاسو تنګ کي نو بیا تاسو ګیلې هم کوئ. نو ګناه نه ځان بچ کړئ. که د ګناه نه ځان بچ کړئ. ضرور ده چې تاسو به ډانس کوئ، دا ضروري ده. یا تاسو ګناه کوئ، نعوذ بالله من ذلک، د مرګ پته نه لګي، اچانک مرګ راځي. نو الله دې په دې خبرو ماله او تاسو له عمل توفیق نصیب وګرځي. والسلام. او دا به ویډیو ټولو ته ورسوئ، انشاءالله ملګرو ته یې ورسوئ ټولو